چونکه ما تاسو ته د قرآن مجید په حواله سره او د هغې په مناسبت سره آیت مبارک ذکر کړی دی. د هغې پر رڼا کې به یو څو خبرې عرض کوم. قرآن مجید ډیر مبارک کتاب دی او ډیر عظمت والا ډیر لوی کتاب دی او د دې لویواله د دې خبرې نه معلومیږي چې کله قرآن مجید نو نازل شوه نو په مختلفه پیغمبرانو باندې کتابونه نازلېدل، کتابونه نازل شویو، صحائف او تختې نازل شوی. خو چې کله د قرآن مجید نزول وشو نو د قرآن مجید د نزول نه بعد څومره صحائف چې نازل شوی او صحیفه او څومره پاڼې نازل شوی په پیغمبرانو باندې، څومره کتابونه نازل شوی نو هغه کتابونه ټول منسوخ وګرځید او حکم دا شو چې وس په عمل صرف او صرف په قرآن مجید باندې کی. دا د قرآن مجید د عظمت او د فضیلت د پاره لوی خبره ده او زمونږ استادو د خوش قسمتۍ د پاره هم دا لوی خبره ده چې الله تعالی دغه قرآن مجید زمونږ استادو مبارک کتاب وګرځاو او زمونږ استادو په خوږ پیغمبر باندې دغه کتاب نزول وشو. د قرآن مجید خدمت چې څوک کوي نو هغه ډیر مکرم او ډیر معزز خلق دی. ګوره تاسو معاشره کې بهر وګورئ نو چاته چې څوک خوخي هغه خپل ځان ته رانږدې کوي او یو سیس چاته خوخي ډیر نو هغه خپل محبوب لور کوي. څوک چې خوخي ډیر دا قرآن مجید الله تعالی ته ډیر زیات محبوب نو په خپل محبوب پیغمبر باندې الله تعالی دا نازل کړ. دا غینه بعد بیا وخوله داسې الله تعالی وکړه چې په دې میاشتو کې د ټولو نه محبوبه او معززه او مکرمه میاشت هغه د رمضان المبارک و. نو الله تعالی د خپل محبوب کتاب پر رمضان المبارک کې نازل کړ. بیا دې ترتیب ته تاسو لږه توجه وکړئ. بیا دا غینه بعد پر رمضان المبارک کې الله تعالی ليله القدر چې هغه ډیره معززه او مکرمه شپه ده نو الله تعالی د دغه شپې انتخاب پر رمضان المبارک کې د خپل قرآن مجید په خپل محبوب باندې د نزول انتخاب وفرمایي. وستاسو سوچ وکئ چې دغه محبوب کتاب الله تعالی نازل کړ په خپل بندګانو باندې نو بیا د دینه بعد د دغه د خودنې د پاره او خلکو ته د زده کولو د پاره خلکو ته د دې د احکامو د خودلو د پاره هغه د داسې خلکو انتخاب وکړو چې هغه خپل ځان ته الله تعالی نږدې او غوره وګڼل. تاسو سوچ وکئ اوس دا قرآن مجید او دا رسول الله مبارک احادیث هغه الله تعالی په مدرسو کې په جمعاتونو کې هغه د علماء کرامونه او د قاریانونه او د حفاظ کرامو د خلونه هغه نور خلقو ته ورزده کوي. تاسو سوچ وکئ اوس چې دا قرآن مجید الله تعالی ته محبوب کتاب وو ځکه خو الله تعالی په خپل محبوب پیغمبر نازل کړ نو بیا د دې د زده کونو د پاره د خلکو ته د دې د احکام او د دې د خبرولو د دې کې چې کوم خبري راغلي د هغې د ښودلو دپاره د کومو خلکو انتخاب وکړو چې هغه علماء کرام دي او هغه قاریان دي او هغه حفاظ کرام دي او د ځایونو انتخاب ولا دینی مدرسې وګرځولې. نو اوس په مونږ او تاسو باندې لازمه دا خبره دا او کنه ده چې مونږ به د خپل علماء کرامو چې زمونږ ته هغه د قرآن مجید درس راکوي هغه مونږ ته مسلې بیانوي هغه مونږ ته مخکې مونځ پړاوي هغه مونږ ته د احادیثو د رسول الله مبارک احکامات چې کوم دي هغه مونږ ته بیانوي د شریعت نه مونږ خبرې کومه مسله مونږ ته راشي نو هغه مونږ د علماء کرامو مفتیانو حضراتو د هغې مخې ته کیدو هغه مونږ ته واضحه کړي. نو د دې قدر هغه په مونږ او تاسو باندې لازم دی او کنه دی د دې قدر چې کوم نه هغه په مونږ او تاسو باندې لازم دی.
دا قدر به مونږ کو او که څوک وایي چې یاره زه د علماو قدر نه کوم که د څوک وایي چې زما د الله تعالی سره مینه شته د قرآن مجید سره مې مینه شته نو په ده باندې لازم ده چې دی به د قرآن مجید چې په کوم ځای کې ښودلی کېږي په مدرسو کې دینی مدارسو کې او د علماء کرامو سره د حفاظ کرامو قاریانو حضراتو سره د مینه ای بیا او که څوک وایي چې زه د الله سره مینه کومه د الله سره زما مینه شته دی خو د عالم سره چې کوم دی زما مینه نشته نو دی ګوره دروغ وایي چې زما د الله سره مینه کله چې الله تعالی قرآن مجید نازل کړ قرآن مجید نزول کېده پر رسول الله مبارک باندې نو رسول الله مبارک باندې چې کله نزول کېده د قرآن مجید نو رسول الله مبارک سره دا خط شو چې څنګه دا قرآن مجید زمانه هیر شي بیا جبريل امین براته غوته آیتونه وی وسنوي چې دا زمانه هیر شي نو زر زر به رسول الله مبارک پاغه پسې وی به پسې زر زر به پسې وی الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي رسول الله مبارک ته فرمایي الله تعالی په سوره قیامت کې لا تحرك به لسانك لتعجل به تخپل جبا خپل زبان خپل شونډ چې کم دی هغه په قرآن باندې دومره زر زر مخوځوا دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت چې کم دی هغه زما په ذمه باندې دی او په تا باندې نازلوم او تا ته به څه کومه یادوم دی الله تعالی په قرآن مجید کې رسول الله مبارک ته فرمایي چې دا قرآن ته د خلکو ته ورسوه دا قرآن ته د خلکو ته ورسوه په دې کې چې کم تعلیمات دي په دې کې چې کمی خبرې دي هغه ته د خلکو غوږونو ته ورواچوه پر رسول الله مبارک باندې دا لازمه وه په دوه اوس په دا څنګه زده کېږي خلکو ته په کومه طریقه رسي نو دوه طریقې دي دوه یو طریقه دا وه چې رسول الله مبارک به کم قرآن نازل شو هغه به صحابه کرامو ته ووی نو صحابه کرامو به هغه په یادو باندې یاد کړ دغه خلکو حافظې تیزې وي د الله تعالی محبوب خلکو الله تعالی ته نږدې خلکو نو د هغې حافظې تیزې وي رسول الله مبارک باندې چې به کوم قرآن نازل شو کومه حصه به پې نازله شوه هغه به صحابه کرامو ته رسول الله مبارک واوروله نو صحابه کرامو به اقا کم چې به ورته اورولې هغه به په یادو باندې یاد لکه اوس ماشومان چې څنګه یادوي د معنو نه خبر نه دي خو یادوي لتبینه للناس او بیا چې کوم دی پر رسول الله مبارک باندې دا لازمه ده چې دا د خلکو ته د قرآن مجید وضاحت وکي د قرآن مجید ترجمه وته وخی د قرآن مجید تفسیر وته وخی نو بیا دا غینه بعد رسول الله مبارک چې کله به دی یاد کدا سبق دا قرآن مجید به یاد ک دا غینه بعد به رسول الله مبارک دیو ته د قرآن مجید ترجمه او تفسیر چې کوم دی هغه احکام به هغه ته بیان کړ چې به دی آیات د دې مطلب دا دی په دې کې الله تعالی زمونږ نه دا غواړي او دا راته وایي چې دا وکړئ او دا مکو هغه به ورته بیان کړ رسول الله مبارک خپل حق ادا کړی دی صحابه کرامو هغه یاد کو او بیا دا غینه بعد چې کوم دی هغه نور صحابه او ته بیا تابعین او تبع تابعین بیا دغه شان را روانه ده سلسله دا مونږ او تاسو ته را رسیدل اوس دا سلسله په دغه ترتیب سره قرآن مجید ډیر عظمت او ډیر فضیلت والا کتاب دی او د دې سره چې څوک جوړاو شو دا چې چاوي په کومه سینه کې چې قرآن مجید محفوظ شو او چا دا محبوب او دا عظیم کتاب دا په خپل سینه کې محفوظه کو نو دغه سینه بیا د الله تعالی په نسبت باندې محفوظه سینه په کوم ځل کې چې قرآن مجید محفوظ دی نو دغه زړه د الله تعالی په نسبت باندې محفوظه زړه دی حضرت لاہوری رحمت الله علیه زمونږ د علماء کرام او علماء دیوبند ډیر یو ستر عالم تیر شوی دی او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د علم سمندرو هغه ته به کشف کې د کشف
کشف ویل کېږي دې ته چې ته د چا په زړه کې یو کس الله تعالی د طرف نه هغه په سترګو باندې په دې ظاهري سترګو باندې هغه نه ښکاري چاته یو کار دی هغه کېږي او هغه مونږ ته نه ښکاري خو الله تعالی د چا په زړه کې یو خبره واچي چې په پلان کې ځای کې دا کار وشو دې ته ویل کېږي کشف دا الله تعالی په خپل محبوب بندګانو باندې په خپل ولیانو ته دا غوزلونو ته الله تعالی دا کشف کوي په بعضی موقع باندې هغه صاحب کشف انسانو هغه ته به کشف کېده دا خبره ما په مختلفو کتابونو کې لیدلې و او اکثر چې بکله مطالعه کوله نو دا خبره براتله چې لاهوري رحمت الله علیه او د لوی لوی علماء کرامو دا غيو د خلونم دا خبره مونږ اوریدلې و چې لاهوري رحمت الله علیه صاحب کشف انسان کم قبر ته چې به ودرېده نو هغه ته به دا اندازه کېده چیرې په دې قبر کې د انسان له عذاب ورکړی کېږي او که نه دی په راحت کې دی او په سکون کې دی دا اندازه به د هغې زړه ته به الله تعالی دا خبره اچوله یو دوه خبرې تاسو ته زه د هغې ذکر کوم او بیا درته وجه هم وایم چې وجه ما بیا یو کتاب مې کته نو په هغې کې دا وجه لیکل و چې د دې وجه څه وه لاهوري رحمت الله علیه په خپل مسجد کې ناست دی یو پڑوسی یو گاونڈی راغے هغه ته وی حضرت آپ کے پڑوس میں 2 بندے مر گئے ہیں لہٰذا آپ مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں اور ان کا جنازہ پڑھائیں ستا په دې پڑوس کې په گاوند کې 2 کسان مړه شو دي ته مهرباني وکړه او راشه چې دیو جنازه پڑھاو هغه ته فرمایي وہی ان میں سے ایک جنت میں گیا ہے اور ایک جہنم میں ان میں سے ایک جنت میں گیا ہے اور ایک جہنم میں خلکو چې کوم دې سوالونه اوچت کړو خلک ناسو په دغه مجلس کې بهرم خلک چې کوم ولاړ وغي وي چې دا څنګه داسه علم غیب خو صرف د الله تعالی سره دی د ته څنګه پته ولګېده چې یو په جنت کې دی یو په جهنم کې دی او دا خو ستاسو په ذهن کې هم د اشکال لازم چې یو کس زه دلته ناست یم او زه وایم چې پلان کې هلته دی او پلان کې په پلان کې ځای کې دی دا خو عقل نه مني که نه عقل نه مني دا کشف ویلی کېږي دغې ته معجزه ویلی کېږي هم دقې ته چې عقل د انساني ونه مني او د عقل خلاف کار کېږي دقې ته ویلی کېږي معجزه دغې ته ویلی کېږي د الله تعالی د طرف نه یو القا د الله تعالی د طرف نه یو کشف دې ته دا ویلی کېږي چې د انسان ذهن عقل ونه مني دا خبره اوچته شوله چې یاره د غیب او علم خو صرف د الله تعالی سره دی او دا خو نه وه پکار چې دا خبره وشوله هغې وی راشئ کښېنئ زه تاسو ته وضاحت کوم د دې خبرې هغه خلک یې کېنول هغه خلکو ته وی تاسو لاړ شئ دا 2 کسان چې کوم مړه دي د دې معلومات وکړي خلک لاړه معلومات کول نو یو کس چې کوم په هغې کې اکسیډنټ کړی او په اکسیډنټ کې مړ شوی او د الله تعالی رسول فرمایي چې کم کس باندې حادثه راشي او هغه په حادثه کې مړ شي نو دا شهید دی دی به چېرته ځي جنت ته به ځي وی د دې بل کس معلومات وکړئ دا بل کس معلومات چې کله وکړل نو هغه سړی لګېدلی او خپل ځان یې په خپله باندې تیزندي کړی او مرۍ ته یې پړی اچولی او ځان یې په خپله باندې مړ کړی او د الله تعالی رسول وایي چې تاسو کې څوک داسي چې هغه په خپله باندې خودکشي وکړي نو په ده باندې جنت سره حرام دی دی به جهنم ته ځي نو خلک بیا پوه شو په دې خبره باندې چېرې ته د دې زړه ته چې کوم دی دا القا شوه دا کشف ورته شوی کم یو کس چې مستحیل د قتل د نفس دی نو حرمت علیه الجنه د دې حکم دا دی
به هر حال دا داسې واقعه ده، داسې خبره ده لکه څنګه چې په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ناست دی او خپل لشکر لېږلی دی جنگ له جهاد له خپل لشکر لېږلی دی. دا مختلفه علماء کرامو باندې بزرګانو باندې او دا الله تعالی په محبوبه بندگانو ته الله تعالی دا القا کوي، دا کشف کوي. خو د علم غیب او کشف په منځ کې فرق صرف دا دی چې دا کشف الله تعالی کله وغواړي نو انسان ته وکي او کله نه غواړي نو انسان ته نه کوي. او علم غیب خدا سي وسید دی چې مکمل هر وخت کې بستا سره وي. فرق صرف دا دی په درمیان کې. به هر حال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه په منبر باندې ناست دی، لخر خپل لېږلی دی جهاد له جهاد له کله لخر لېږلی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ د مدینې منورې نه आवाज لګی یا ساریه الی الجبل، یا ساریه الی الجبل. ساریه مفرد معرفه مبنی بر ضمه ده. به هر حال کله چې د आवाज ولګاو نو خلک چې کوم دی را پاسید وي هغه ساریه چې کوم ساریه دا د لښکر مشر په میاشتو سفر دی کړی دی وستلی دی د مدینې منورې نه په میاشتو لرې دی دی سفر کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ د مدینې منورې د دې ځای نه आवाज لګی چې تا ته د دې غر نه خطره ده ای ساریه، د دې غر نه تا ته خطره ده. بیا چې کله دا ساریه واپس راغی مدینې منورې ته نو خلکو ته تپوس وکوي عمر رضی الله تعالی عنہ د مدینې منورې د مسجد نه دا आवाज لګولې دا خو ډېر لرې ځای په میاشتو سفر تاسو کړی، دا आवाज تاسو ته در رسېدلی او که نه و؟ هغه ته وایي زه روان وم په دې غر باندې او ما आवाज د عمر رضی الله تعالی عنہ والله انه لصوت عمر چې ما کوم आवाज واورید چې اے ساریه تا ته د غر نه خطره ده نو ما دا قسم وخوړ چې په الله تعالی مې د قسمي چې دا زما په دې غوږ کې چې دا आवाज راغی دا د عمر आवाज او د غر ته چې وزو ختمه بیا دا غینه بعد چې ما وکتل نو دشمنانو زمونږ خلاف پلین جوړ کړو. کله چې د आवाज ما واورید نو ما چې کله بیا خپل پلین بدل کړو دشمنانو ته بیا دا غینه بعد مونږ شکست ورک. د عمر आवाज د کم ځای نه الله تعالی کم ځای ته رسي. دا کرامات دي ته ویل کېږي. کرامات دي ته الله تعالی چې کم دی دا د انسان په زړه کې عمر رضی الله تعالی عنہ ته څنګه پته ولګېده. هغه په میاشتو لري چې کم دی لګیا دي جهاد کوي او څومره لري ناسته د आवाज چا ورساول ته خو دې ته ویل کېږي کرامات. دا به مني ستا عقل چې کم دی لکه څنګه چې د معتزله کې لوی جماعت چې کم دی هغه د معجزاتو نه باغي انکار کاو، معجزات به نه منل. وی دا زمونږ عقل چې کم دی دا خبرې نه راخلي او کم خبره چې عقل نه راخلي نو هغه مونږ نه منو. په پیغمبرانو باندې چې کومه کیږي هغه ته ویل کېږي پیغمبران چې کوم هغه کوي هغه ته ویل کېږي معجزات. معجزه وته ویل کېږي چې عاجزه کې د انسان د عقل چې کوم نه د عاجز شي د خبرې د منلو نه. رسول الله مبارک او صحابه کرام په سفر باندې روان دي. یو ځای ته ورسېدل صحابه کرام هم تږي دي، رسول الله مبارک هم تږی شو. د هغوی سره چې کومه قافله کوم زناور څاروي ورسره هغه هم تږي دي، اوس اوبه نشته او یو لوټه ورسره وه په هغې کې لږې اوبه وې. صحابه کرامو عرض وفرمایي چې د الله رسوله زموږ سره خو اوبه نشته دی، اوس په موږ څه کوو؟ د الله رسول پیغمبر علیه السلام په هغه لوټه کې خپلې ګوتې وردن نه کړې، خپل لاس په هغې لوټه کې وردن نه کړ. صحابه کرام فرمایي چې زمونږ د په رب د ذات باندې قسمي د رسول الله مبارک د دې ګوتو نه د دې ګورتونو نه داسې اوبه راووتې لکه څنګه چې یو تازه چینه کولاو شي. دا اوس عقل نه مني. دا څوک چې وایي دا عقل نه مني نو عقل مني، عقل که مني او که نه مني خو ته یې منه
د دې انسان عقل چې کوم دی د قضیه ته رسی نه، د انسان د عقل د قضیه ته رسی نه. په هر حال تاسو ته ما د لاهوري رحمت الله علیه خبره ذکر کوله، نو هغه صاحب کشف انسان او په هغې باندې به کشف کېده. بیا په بله موقع باندې یو کس راغی او وی ورته چې ما یو مسجد جوړ کړی دی، جی تاسو راشئ د هغې افتتاح وکئ او ډېر بهترین مسجد مې جوړ کړی دی. کله چې دی لاړ د هغه سره مسجد ته، ډېر بهترین او دلکشه خوبصورته مسجد یې جوړ کړی و. خو چې څنګه ورننوت مسجد ته، نو وی کاش یہ مسجد حرام پیسوں سے نہ بنائی ہوتی، چې کاش چې دا مسجد تا د حرامو پیسو نه وی جوړ کړی نو څومره به ښه وی. دا کم کس چې مسجد جوړ کړی د هغه سره نور کسان هم روان وي، دا مولیان راوله چې حرام خور درته وایي، ښه مولیان راوله چې حرام خور درته وایي. وی بالکل د حضرت چې کوم دی بالکل درسته او صحیح خبره وکړله. دا پیسې د مسجد چې په ما کوم جوړ کړی دی نو دا زما سره د سود حرامې پیسې وي، او د دې نه زما مور هم نه ده خبر، زما خور ته هم نه ده خبر، زما بچی ښځه ته هم نه ده خبر، صرف او صرف زه ته خبر وم او زما الله ته خبر و چې دا پیسې حرامې پیسې وي. او دې چې کوم دی حضرت صاحب ما ته وفرمایل چې دا مسجد تا د حرامو پیسو نه جوړ کړی دی. لوی لوی خلک تیر شوی دی، بزرګان تیر شو دي. تاسو ته ما مخکې عرض وکړو چې د دې وجه ما معلوموله چېرې د الله تعالی ډېر ولیان تیر شو دي، هغوی ته کشف چې کوم دی هغه به بعضې خلکو ته کېده، بعضې خلکو ته به نه کېده. او لاهوري رحمت الله علیه په کشف کې ډېر زیات مشهور دی. دا وجه څه وه؟ دا وجه دا وه چې هغه 40 کاله د قرآن مجید خدمت کړی، 40 کاله د قرآن مجید خدمت کړی، نو ځکه ورته الله تعالی هغه ته به کشف کا او هره خبره چې کوم دی هغه ته به معلوموله. دا وجه صرف او صرف د قرآن مجید د خدمت وجه وه. په هر ځای کې خدمت کړی د قرآن مجید. یو ځل د ریل ته چې کوم دی هغه وخته، او یو خپه چې کوم دی دا ریل ته چې خلک څنګه چې دی ګاډو دا پیدانونه یې داسې په ریل کې می دا یو خپل ته کې یې چاو ته आवाज وکړ، یو آیت تاسو ته وکړ. حضرت صاحب د دې آیت تفسیر سره نور ملګری وسره هغه خطلې سټونو کې ناسو دی، واپس را کو شو ریل چې روانيږي نو دا اول په مزه مزه رواني دی، واپس را کو شو. خلک وته وای حضرت صاحب تاسو ولي کوزیږئ؟ دا خو په ورځ کې یو ریل زی او تاسو به ټیکټ اغسته او سیټم نیولې ده، اوس بیا کوزیږئ؟ دا خو چې روان شو بیا ودرېږي نه، او بیا به د سبا پورې انتظار کوئ، تاسو به شپه چرته کوئ؟ وی دې بچی زمانہ د قرآن مجید د آیت د تفسیر تپوس کړی دی، او که دا زه دې پرېږدم نو دا چې کوم دی ښه خبره نه ده. نو هغه ریل هغه هر څه رخصت کړه او راکوز شو د یو آیت تفسیر دپاره. هغه ورځ یې هم خپل چې کوم دی هغه پرېښودله، په هغه ورځ باندې تلو د هغه ورځ یې هم پرېښوده، هغه ریل یې هم پرېښو، ټیکټ یې هم پرېښو، هغه سیټ یې هم پرېښو د قرآن مجید د خدمت دپاره. نو الله تعالی ورته ځکه دومره لوی مقام ورکړی، دومره لوی عزت ورته الله تعالی د دې وجې نه ورکړی. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه تاسو به نوم اورېدلی، د علم غرو، د علم سمندرو، د نقلیاتو عقلیاتو، دا دواړه علوم د هغه سره ورسره ډېر لوی عالم تیر شوی دی، ډېر لوی صوفي تیر شوی دی. هغه یو ورځ ناست دی، په خپل درسګاه کې ناست دی، طلبای کرامو ته درس ورکوي. طلبای کرامو ته درس ورکوي، نو په دغه دوران کې باران ناحقې شو. په دغه دوران کې چې کله باران ناحقې شو، نو طالبان چې کوم هغوی خپل کتابونه واغسته، خپلې پټې واغستې او منډې کړې روان شو. طالبان خو بس د پیغمبر علیه السلام میلمانه عجیبه خلک بس چې صحیح په زړه راځي جو هغه کوي. بیا یو طالبونو هغه داسې چل کړی، یو مدرسه وه، یو مدرسه وه، په هغې کې چې کوم نه یو بوډا سړی به راته
مدرسې ته او طلباو سره بناسو روټۍ به راوړار سبه کول. نو یو ورځ ساده شانتي بوډاو زمونږ په شانتي خود به دا سوال کاو د الله تعالی نه او چغې به والی چې الله تعالی چې اسرائیل علیه السلام راشي او زمانه روح والی او زه جنت ته لاړ شم. دا چغې به والی چې الله اسرائیل علیه السلام راولي چې زمانه روح والی او زه جنت ته لاړ شم. دی بوډا به دا چغې والی. نو طلبای کرام چې کوم په غزه کې د بدا شور به راغسته وغوي چیرې دا سړی خو چې کوم نه مونږه مطالعه تام نه پریری سټډي تام نه پریری سبق تام نه پریری خو بس دغه چغې وای. تاسو ته مخکې ما وی طلبا چې څه کوي بس په ذهن کې سره شي هغه بیا کوي. د الله ملمانه د پیغمبر ملمانه یو طالب په کې ډېر روانو نو هغه داسې چلو چې د برې نه یو رسی راښکته کړه د بره چت نه رسی راښکته کړه او داسې ول شانتي پکې جوړ کړ. بابا دننه په کمره کې ناست دی. بابا ته आवाज وکړي بابا بهر راوځه بهر راوځه اسرائیل راغلی دی بهر راوځه اسرائیل راغلی دی. بابا چې کله بهر راووته دواګانې کوي چې سوال می قبول شو اسرائیل لاغې اوس په زمانه چې کوم دی روح اخلي او زما جنت ته زما. بابا چې کله راووت د برې نه ودا رسی ودا مې د اسمان نه راښکته کړله تا ته او اسرائیل لاغلی ما دې رسۍ کې چې کوم دی سر ورکه په رسۍ کې چې کله سر ورکه بابا نو طالب په بره زور کړ. چې کله په بره زور کړ نو بابا چې کوم دی نیمې ته ورسېد نو خپې والی هم شروع کړه او لاس وهلی هم شروع کړه. او اسرائیل جنت مې نه دی پکار مړ کړم را پرېمې ده جنت مې نه دی پکار را پرېمې ده مړ کړم هغه نیولې دی هغه شانتي خو چغې ووالې د هغې نه بعد چې کوم نه هغه پسې رسي پرېښوده چې پته ورته ولګېده چې سړی اوس خرابېږي. رسي پرېښوده بوډا چې کوم دی منډې کړې کور ته چې کور ته کله منډې کړې دروازې کولاو کړه ښځه ورته راووته وې سړیه ولې دومره بې دغه را روانې نور کله خو ته ډېر ښه راځې. وی اسرائیل راغلی دی او د خلکو نه روح اخلي جنت ته مونږ بوزي شابه دروازه بنده وه. نو ګوره طلبای کرام چې کوم دی هغه چې په څه په زړه باندې راځي چې هغه بیا کوي نو د الله تعالی میلمانۍ. رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دې عجیبه خبرې ته تاسو لږ سوچ وکئ. طلبای کرام خپل قرآنونه خپل کتابونه هغه په خترګونو کې ونیوه باران نه ښکې شوی دی دننه لاړه دننه وتښتېده. رشید احمد گنگوهی راغی ډېر لوی عالم تیر شوی دی هغه راغی او خپل څادر یې وغوړاو او د طلبای کرامو کومې چپلې چې وي هغه یې په خپل څادر کې راغونډې کړې او په شا یې کړې او دننه یې ویوړ. کله چې دننه لاړ طلبای کرامو ولیده چې زمونږ دومره عظیم استاد زمونږ دومره لوی استاد هغه دغه څادر کې تا چپلې راغستې دي زمونږ چې هغه څادر مونږ ښکولو هغه څادر پورې مونږ ځان مګو او په دومره مبارکه شا باندې تا زمونږ چپلې راواغستې. وی بچیانو ستاسو دا چپلې چې کمې دي دا زما د دې څادر نه ډېرې زیاتې قیمتي. وجه دا ده چې په دې پورې د فرشتو د وزرو دوړه نښتې ده په دې پورې د فرشتو د وزرو دوړه نښتې ده. نو ځام غواړم ده چې د فرشتو د وزرو دا دوړه زما په دې څادر پورې ونښئ. رسول الله مبارک فرمایي د دین طالب چې کم دی د قرآن طالب چې کم دی هغه مدرسې طرف ته روان شي رواني نو د دې د خپو لاندې فرشتې خپلې وزرې غوړوي. مختلف علماء کرام و محدثین کرام په دې کې خپل توجیهان چې کم نه هغه بیان کړي. تاسو ته په ساده الفاظو کې تاسو د پوهې لپاره د یو ملک بادشاه چې چرته لاړ شي یو ملک بادشاه نو هغه ته چې کم نه هغه سور کارپیټ غړای کنه غړای سور کارپیټ وته غړای چې د عزت د پاره او د احترام کې چې کم نه دا سور کارپیټ مونږ غړو چې په عزت کې لاړ شي. دا مدرسې دا طالب چې دی دا مدرسې ته کله راځي دا چې کله جمعات ته راځي دا د دین د حصول د پاره کله خپل قاعده راوالي او خپل قرآن راوالي او د خپل قاری صاحب مخې ته راځي او خپل قرآن زده کوي
نو فرشتي د اسمان نه راشي او د عزت او د احترام د پاره د خوشالولو د پاره خپل وزري چې کوم نه غو وړي وای راځه په دې وزرو باندې زما خپېک دا مدرسې ته دومره لوی مقام چې کوم دی الله تعالی د دې قران په وجه باندې دې طالب ته او دې عالم ته او دې قاری ته ورکړی دی دومره لوړ مقام الله تعالی دې عالم ته ورکړی دی چې خپل فرشتي د هغې د عزت دپاره د هغې عزت په څه باندې کوي د فرشتو په ذریعه باندې د هغې عزت کوي دومره لوړ او دومره ستر مقام الله تعالی د خپل طالب ته او د پیغمبر د میلمه ته ورکړی اوس په مونږ او تاسو باندې لازمه ده دا خبره چې د الله تعالی وسمینه کوي د الله تعالی رسول وسمینه کوي د الله تعالی فرشتي وسمینه کوي نو مونږ او تاسو له لازمه او ضروری نه ده چې مونږ وسمینه او محبت وکړو د هغې قدر وکړو هغې ته د محبت په نگاه باندې وګورو او دغه عزت او مقام چې کوم دی دا هر څوک غواړي هر څوک دی وایي چې زه په عزت کې وی که نه وی څوک په تاسو کې وایي چې زه په عزت کې وی چې زما بچی دی په عزت کې پول وایي تاسو که نه پول وایي تاسو نو بیا خپل بچیان هغه د مدارسو داخلي کیږي او هغه په مدرسو کې داخل کوي د قرآن د حصول دپاره د الله تعالی د دین د زده کولو دپاره د قرآن مجید د زده کړې دپاره هغه په مدرسو کې داخل کوي مختلفه مدرسو کې داخلي شروع زمونږ په مدرسه کې به ان شاء الله د سبا نه چې کوم نه داخلي سټارټیږي کولاویږي به نو څوک چې غواړي چې یاره زه خپله بچی چې کوم دی خپل بچیان هغه په مدرسو کې داخل کما چې هغه د دین سبق وي د هغې نه انسانان جوړ شي په خدای پاک درته قسم خورم چې صرف او صرف په دې مدرسو کې او د الله تعالی په دې د دیني درسګاهونو کې دیو ته د قرآن درس ورکړی کېږي د رسول الله مبارک د احادیثو درس ورته ورکړی کېږي او د انساني شکل باندې چې انسان دی خو دننه دی انسان نه دی د دنه انسان چې کوم دی هغه صرف او صرف په دغه مدرسه کې جوړېږي نو ټول عزم او اراده دا وکړي چې خپل بچیان چې کوم دی خپل بچیان څوک به داسې چې هغه به د نن نه اراده وکړي د نن نه چېرې په دې کال کې به زه خپل بچی په مدرسه کې داخلوم څوک داسې